سهار ما د فیسبوک کلاو کو تاسو دې په مخوا کې د منیر شاکر منکر حدیث کومه ډله ده یو بل په کول ولا دغه بزی باندې کې نه ولې ده نو د دې خبيثانو ژوند او زندگی هم دا قربانی په قران کې نشته ده او چې کم استهزائي انداز الکه دا خو شاعر الله کې داخلي پوره په چیلنج سره وای د خپل منبر نه په میډیا باندې چیلنج ورکوي چې ما تر څوک د قربانی ذکر په قران مجید کې وخت او بیا هغه بدبخت احادیث خو وی منی نه هغه کوشش کوي چې قران مجید کې کم څه نشته دا هغه په نسبت باندې بيدینی د دین نه غړي وای زما چیلنج دی دا قربانی دی ما تاسو قران کې وای بیا په کې دیو قسم جوړه کړی دا چې ابراهیم علی السلام خوب وکتو دا چلے وہ کو دوچ الکه دا خو قرآن مجید کی ذکر دی تټوغي کې بده بس قرآن خو وایا کنه دستا پکول چې بسر دا خو هم په قرآن کې نشته دا ته چې بکم منبر باندې ناشته بیان کې دا خو هم په قرآن مجید کې نشته دا ته چې کم اختر مناوهي دا خو هم په قرآن مجید کې نشته دا ته چې کم بدبخت خبيثه ته چې کوم د جمعې مونږ بڑاوه دام په د قرآن مجید کې نشته په دغه انداز سره ته چې دا کوم پنځه ټیمه مونږ کې د خلکو د دوکه ورکې دام په د قرآن مجید کې نشته دا کم اذان چې ته په وکې دا هم په د قرآن مجید کې نشته دا ټول احادیثو کې ذکر دي لیکن حقیقت چې ورته ناس دی هغه دغه نه زیات خریدي یو خر پکې دغه سنستره چې بس ورباسيږي چې د دې قرآن په نوم کم بخت ته مونږ ته دوکه راکې د قرآن کې خدا ټول هر سشتره کو ته پې نه پوهېږي د خپل جهالت اظهار کوي قرآن مجید اتو زګورو کې الله د دې ذکر کوي یو ځای الله رب ذوالجلال فرمای زه صرف درې څلور مقامات ستاسو په مخې ته راوړم په منبر چیلنج ورکړی دی چې څوک دې ما ته قرآن کې وښایي نو د هغه منبر چیلنج د دې منبر نه هغه ته میلاو شو خو صرف دومره ورته وایو چې د خپل جهالت نه توبه وباسه راشه کښېنه تر کله پورې به ته عوامو ته تاسو دروغ وایي یو ځای الله فرمایي سورې مائده آیات نمبر 27 کې وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ نبی علیہ السلام تعالی وی دیو ته د آدم علیه السلام د دو بچو قصه وکړه اذ قربا قربانا کله چې هغې دواړو قرباني وکړله فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر دواړو څاروي ذبح کړله د یو کې اخلاص او الله دغه قرباني قبول کړله او د بل هغه قبول نه کړله دا قرآن کې ذکر دی پته نه لګي دا آیات دیو تر قرآن مجید نه ښکاري یا کمعقله جاهلانو په ذهن او په عقل کې چې کوم څیز نه راځي د قرآنیت نه انکار کوي دویم ځای قرآن مجید ذکر کوي سورہ حج آیت نمبر 34 کې وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا الله فرمایي د هر امت دپاره مونږ قرباني مقرر کړې وه دا صرف دی امت ته دا حکم نه دی بلاو په هر امت کې قرباني دا را روانه وه الله دا حکم به هغوی لیذکر اسم الله علی ما رزقهم چې په څاروو باندې د الله نوم واخلي څاروي د الله په نوم باندې ذبح کړي د الله په نوم باندې قرباني وکړي دغې ته قرباني وکړي او دریم ځای سورہ کوثر آیات نمبر 2 کې دی امت الله حکم کوي فصل لربک وانحر منځ وکړه په نوم د رب خپل وانحر او قرباني وکړه په اتفاق د مفسرینو سره فصل لربک د صلات نه د اختر مونځ مراد دی او د وانحر نه مراد قرباني ده البته که منیریان پرویزیان منکرین حدیث مرتدین ملعونین بله تشریح کوي نو دا د هغوی د ګېډو تشریح ده د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې هغه حجت نه ده رسول الله صحابه علیه السلام صحابه کرام تابعین تب 1400 کاله امت وای د دې نه قرباني مراد ده نو ښکاره خبره ده د قرآن هغه مفهوم معتبر دی کوم چې دیو کوي صلات یوم النحر و نحر البدن څلورم ځای قرآن وایي ان صلاتي و نسکي و پیغمبر ورته ووایه زما مونځ زما قرباني دا ټول د الله په نوم دی د الله لپاره دی د غیر الله لپاره به نه دی په دې پسې هم ټوکې کوي چې ابراهیم علیه السلام خوب وکتو انشاءالله هغه واقع به بیا ذکر کړو لیکن قرآن مجید وایي ابراهیم علیه السلام ورته یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اے بچیا زه خوب ګورم چې زه تا ذبح کوم فانظر ماذا ترى ستا څه خیال دی ستا څه رایه ده قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا چې څنګه درته حکم شوی دی هماغسې وکړه دا قرآن مجید ذکر کوي ابراهیم علیه السلام خوب ګوري او په هغه خوب باندې عمل کوي د زوی په مرۍ باندې چاړه راکاږي الله د هغې په بدل کې ګډ رالیکي دا قرآن ذکر کوي په بل څه کې نشته دی
لیکن خیره خبره د حدیثو دشمنان دا د قرآن دشمنان دي، د حدیثو منکرین دا د قرآن مجید منکری دي. د حدیثو منکر کلم د قرآن منکر نشي کېدلی، د حدیثو نه انکار کوونکې کلم د قرآن سره محبت کوونکې نشي کېدلی. شکل دیم د قرآن خلاف، شکل او ژوند او زندگی دیم د قرآن خلاف، بکواسات هم په قرآن او د حدیث په خلاف. دلته خو ملک دغسې حالت دی، چا که د دین سره هر څه وکړله، د دین په نوم چا هر څه وکړه، دلته هغه ته ازادي ده. دلته که یو ډاکټر په نوم څوک راپاڅېد فورن پسې راورسېږي، ته ډاکټر یې، تا سره ډیپلوما شته دی، سند در سره شته دی، هر چیز کې تپوس ته دی. لیکن په نن معاشره کې دین قرآن دا داسې مظلوم ګرځېدلي دي، چا قسم وکړله په دې نوم یې هر څه وکړله، بس هغه ته ازادي ده. یو بل اعتراض دا خلک وکړي، وایي یاره د قربانۍ د څاروي په ځای د پیسې ورکړي ښه نه ده، د یو غریب به پیسه کار وشي که نه. دا د منیریان منکرین حدیث دا ردي د سوچ ذهنونو خبرې دي. بچی یې تیر به هغه باندې د شریعت استهزا وکړله، ټوغې یې وکړله، قرباني او غوښې وایي دا فضول کار دی، نعوذ بالله. قرآن حدیث ته فضول، د الله حکم د رسول الله حکم ته فضول وویله، لیکن محاسبه ونه شوله. حکومت ته پکار و چې راوینیسي، دا خو ته د شریعت توهین کې، د اسلام توهین کې خبیثه په خپله باندې بیا پوره ګډ دی په دوو کسو ایثار کړی، چکر ته لاړ شي په سیخانو کې پخې خوی دیزي کې تا ته غریب نه یې در یاد. وروڼو زه تاسو ته وایم دا ورځې را روانې دي که نه، اوس به قرباني راځي، دی وایي صدقه ورک. په دې قربانو سره څومره خلک په کار شي، منډیانې ولګي، په زرګونو نه په لکونو خلک په کار شي، د هغوی د کور چولې بلې شي بداباد دي، زمیندار پکې په کار شي، غریبان پکې په کار شي، او قربانۍ چې بیا وشي څومره خلک به په کال کې به غوښه نه نصیب کېږي، په دې ورځو کې هغوی هم غوښه وخوري. دې وجې نه شریعت وایي کور مه ذخیره کوه، ټول دې غریبانو له ورکه مستحب ده دي. سرمنې بل فقیر ته لاړ شي، قصابي هم پکې په کار شي، څومره خلکو ته کار میلاو شي، د دې خو ته تصور هم نشئ کولی. ته به څه کال هغه د قربانۍ پیسې راوالې ور به یې کړي، بل کال به یې نیمې کړي، بس مه پرېږده، دا ټول بازارونه به ودرېتا. دویم نمبر دا ده، ګورئ قرباني حکم قرآن نه ثابت دی، حدیثو نه ثابت دی، اجماع د امت نه ثابت دی. دې وجې نه ما او تا د یو پلید سړي د یو احادیثو د منکر د دین د ګستاخ پر رای سره د الله رسول حکم نشو پرېښودلی. دریم نمبر دا ده، تاسو ګورئ قرباني کې اصل فلسفه څه ده؟ خپل جان د الله په لاره کې پیش کول، په صدقه کې مال پیش کول دي. په قربانۍ کې تصور زموږ ستاسو صحیح، خپل جان د الله په دربار کې پیش کول جذبه دا وي. نن د قربانۍ څاروي باندې چاړه راکاږم، سبا ته که د الله حکم راغی د کفر په خلاف باندې به خپل سپری پیش کوم. نن د څاروي دغه وینه تویوم، چاړه پکې سره کوم، سبا ته که د الله حکم راغی د اسلام د غلبې دپاره، د اسلام د اوچتوالي دپاره، د کافر په وینو کې به دغسې د خپل لاسونه سره کوب، په د خپلو وینو کې به دغسې لاسونه سره کوب. نن د څاروي قرباني ورکوب، دا د څاروي قرباني نه ده، دا په اصل کې د بچي قرباني ده، د ابراهیم علیه السلام هغه یادګار دی